أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وتذا کی دا ایام تشریق چاہی کی تکبیرات ویلے کی د ذی الحجې د میاشتې یولسمه دولسمه دیارلسمه نو که چا دا تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد جمرات چې وشتري کیږي نری نری کانی هغه سره الله اکبر وایي دا سنت طریقه ده. نو که چا دا رمی د جمار دریو ورځې وکړله نو غوره ده افضل دي. که چا 11 او 12 تاریخ باندې دا کاڼي ویشتل او بیا د مینا نه واپس ځي نو د دې هم اجازت ده. نو دلته کې هغه ذکر کوي نو بعض وخت کې یو عمل کې یو اعلاوی او یو هغه کی اجازت وی نو که چا هر یو عملو کو هغه کولی شي نو په هغه کې په یو بل باندې سختی هغه نه د پکار. لکه مثال په تور باندې څوک سفر کې دی نو که روزه نه نیوي نو مت اجازت دی او که نیوي نو مت اجازت دی. نو په یو بل باندې با اغسو بیابد نوئی. وَاذْكُرُ اللَّهَ یاد کی اللہ فی ایام معدودات فورز دشمار کی. فمن تعجل فی یومین چاچی تلوار اکرلا بدو رزو کی فلا اثم علی نشتے گناہ پدباندی. ومن تأخر چاچی رستوالیو کو فلا اثم علی نشتے گناہ پدباندی. دا حکم چا دا پارے لمن اتقا دا چا دا پارے جی پرزگاری کری. واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا وعلموا ابوہ شیئتنکم الی تحشرون یکنن خاص دا اللہ تو تاسو واپس کریشی راجمع کریشی تحشرون راجمع بکریشی. اس دلتا کی دا ذکر کی گی طول منافقان متکبر خلق ناکار صفات پکیوی غرور و تکبر پکیوی او خی خبری کی خبر و خلق تعجب کی غرزی خوشحالی او کلگ سمشری و تملاو شولا یا دین دا مجلسونونا زی نفسادیوی ہر قسم بسات کی خزی معشومان فصلونا و نسلونا تباہ کی. نو سب جگڑاوی ہر سکی جگڑی او دا اللہ دا سی کس دیر زیاد بدی شی چی اغا دیر جگڑاوی. ومن الناس یبازی دا خلقنا من یعجبک قولو چی خوشحالی تالرا تعجب کے چیتا لرا خبر داغو فی الحیات الدنیا مبارد جند دنیا کی یا دنیا غرض خبری. ویشہد اللہ گواقی اللہ لرا علی ما فی قلبه باغت سچد پزر کی دی. وهو علت الخصام او دا دیر سب جگڑالوی جگڑمار. اللہ بنو بانے قسم نکی بلکہ سوئی چیئر دا دے رشتیاوی بکین دروجن انسان دے فضل یو سدی جو بل سدی. نو
بعضی منافقان دومره سخت وي چې د هغې پته پیغمبر ته مو نه لګي چې دا منافق سړی دی، دا خراب انسان دی. لکه هغې دومره صفایۍ سره دا دروغ وایي او د الله په نوم قسمونه کوي، نو نیکان خلک دا وایي چې دا دی به رښتیا وایي. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى او کله چې واپس شي وګرځي یا مشریعت ته ملاو شي. سعا بالارض کوشش کی بزمکه کی بس فساد پسی ګرځي راګرځي دې ته کار ویلي. لیفسد فیها چې فساد کی بدې کی ويهلك الحرث والنسل او تباکی فصل او نسل. والله لا يحب الفساد الله نخوخی فساد. نو یو طرف ته دنیا کې داسې خراب خلک وي، بل طرف ته ډېر نیکان خلک موجودي. لکه صہیب رضی الله عنه کله چې هجرت کو نو کافرانو ته وایي چې ستا څومره مال دولت دی دا خو تا دلته مکه کې ګټلی دی، دې نه به هېڅ شی ځان سره نه وړې، دا ټول به موږ ته حواله کوې. نو بس هغه ته حواله کړل او راغلی پیغمبر صاحب مدینې ته. نبی اسلام ورته وایي چې د نفع او د فایدې تجارت د کړی دی. دوه ځله نبی اسلام داسې ووایي. نو دا خو واقعه و د صحابي خو آیت عام دی هر هغه مسلمان دپاره پرهیزګاره انسان دپاره چې آخرت غوره کوي، دین غوره کوي په دنیا باندې. ومن الناس او بعضی د خلقنا من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله هغه څوک دی چې خرڅوي خپل ځان قرباني خپل ځان دپاره د طلب د رضا د الله، د الله د رضا لټولو دپاره ځان خرڅ کړي، ځان قربان کړي، مال دولت قربان کړي. والله رؤوف بالعباد الله ډېر نرمي کوونکی دی، شفقت کوونکی دی په خپلو بندګانو. اوس دلته دا ذکر کیږي چې اسلام کې پوره داخل شي، پوره اسلام هغه ومنئ او دا نه چې خپل خواهش پرستی پکې کوئ چې څه منئ او څه نه منئ. پوره اسلام ومنئ او خپل هم پوره په دې اسلام کې داخل شي. بدعات مه اختیاروئ او خپل خوښې په دې کې مه کوئ چې څه د دین مسلې منئ او څه نه منئ. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے مومنانو داخل شئ په اسلام کې پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې، د شیطان تابعداري مه کوئ. انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره. نو دشمن سره خو دشمني پکاري، دشمن خبره خو نه منې، د هغه د تبې کارونه خو به نه کوې، هغه خو که د هغه دشمن خبره منې نو هغه خو ته تباکی هلاکی دی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو که چېرې وښوئ دی تاسو وروستو د هغې چې راغله تاسو ته ښکاره دلیلونه فَاعْلَمُوا نو پوه شئ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ یقینا الله غالب او حکمت والا دی. اوس دلته کې دا ذکر کوي چې ولې دا خلک چې نه سمیږي ایمان نه راړي، نو د قیامت انتظار دی، د مرګ انتظار دی. نو که قیامت راشي بیا کدی ایمان راړي نو بیا خو ایمان نه قبلېږي، داسې اسلام والله نه قبلېږي. مقصد دا دی چې اسلام قبول کړئ، هغې کې ایثار مه کوئ،
او خپل آخرت چې دا غوړه کوي او جوړې کوي بهترین کوي آخرت ځان لا هل ينظرون آیا دی انتظار کوي یا هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ان ياتيهم الله مگر د دې خبرې چې راشي دی الله فی ظلل من الغمام فصورو دوریتو کی والملائکت و ملائکم راشی وقضی الامر او فیصله شي معاملہ او کار دا کار خپل انتها ته ورسي قیامت راشي د خلکو دې ته انتظار دی نو بیا وره ایمان راړل او توبه او باسل په کار ناراضي اس وقت اسلام قبول کړي او پورا اسلام کې داخل شي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تا واپس د ټول کارونو دا ټول معاملات الله ته پیش کیږي واپس الله ته دا اختیار د الله سره دی اوس دلته دا ذکر کیږي چې بنی اسرائیل باندې الله ډېر نعمتونه کړو خو لیکن نعمتونه بدل کړل ناشکری وکړل عذابونو کې راګیر شول هغه نعمتونه تاسو مخکې وکتل چې څومره ډېر نعمتونه دي بنی اسرائیل باندې الله کړو سمندر کې ولاره جوړ کړې وي چینی او تجاری کړې وي وریځې سورې په کړې او باندې سلوا هغه ول نازلول دشمنی ولا هلاک کړو لیکن دی ناشکری وکړل اعراض وکړو مخې واړو سل بنی اسرائیل تفوسو کا دمنی اسرائیلونا کم آتیناهم من آیت بینا سمرم ورکڑیو دیتا خکارا موجزی خکارا نغی دا موسیٰ علیہ السلام دا پر موجزی وی دا دا نخی شلی من آیت بینا ومن یبدل نعمت اللہ چاچی بدل کل اللہ نعمت من بعد ما جاءت رسل داوی چیزی تراوے فإن اللہ شدید العقاب یقین اللہ سخت سزا والا دے سخت عذاب والا اس دلتا ذکر کی گی کافروں تا دنیا بس خیستکڑ شویدہ دنیا باندی دا سی مین دی او دا سی غافلی دنیا دا وجی چې چا سره دنیا نشتا هغه پورې ټوکی مسخري کوي او مؤمنانو پورې ټوکی مسخري کوي حال دا دی چې چا کې تقوا وا نو داغه درجه به ټول کې اوچتي وي قیامت پر ورځ باندې دا کافر به ذلیل رستو لاندې پاتې شي جهنم کې زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستکلی شوی دے کافران تجند دنیا ویسخرون من الذین آمنو دیتو کی مومنانو پوری والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة آسو چی پریزگاری کڑی دا آغیب دید پاسی پورز قیامت اچت بئی دید پاسی پاتی شو دا رزق مسئلہ رزق خو اللہ چاہتے چی وڑی دومره ډیر ورکی چې به حساب ورکی او ناګمان نه ورکی والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله روزي ورکی چاته چې واړي به حساب اوس دلته کې دا ذکر کوي لکه څنګه دا وایي چې به حساب روزي الله چاته واړي ورکی یعنی دنیا یو کافر سره ډیر زیات ده نو بیا هم هغه ختمېدو والا ده قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق نو په حساب رزق هغه د جنت ده نه ختمېدونکی ده نو هغه الله مؤمنان له ورکړي نو کافران په دې دنیا په دې لږ مال دولت دومره تکبر او غرور تورې کوي اوس دلته دا ذکر کوي چې ټول خلک یو ډله و په توحید باندې یعنی خلکو
اختلافات شروع کړو پیغمبران الله را لېږل او اکثر د اختلافات هغه خلکو شروع کړل چې هغه پوهه او علم ورته ورکړی شوی وو نو ولې دا بیا اختلاف کول خلک تقسیم کړل او ډلې جوړ کړلې دا د ضد د وجې حسد د وجې او یو چې زو مشریم او بل زو مشریم دا غي د وجې ځان له جدا جدا ډلې جوړ کړلې او خلک تقسیم کړل د الله بندګان چې یو موټو تقسیم کړل خو لیکن اوسمه یو انسان خپل ایمان صحیح ساتي نو الله پاک ورته په اختلافي مسلو کې کوم چې حق طرف وي دا غي توفیق ول الله ورکي او په نیغلار باندې برابر وساتي کان الناس امه واحده وخلق یوړلا فبعث الله النبيين رولګل الله پیغمبران مبشرین و منذرین زیر ورکون کی و یر ورکون کی وانزل معهم الكتاب راوی لگو ددی سر کتاب بالحق بحق سرا اللہ کتاب حق وی و حق کارکی لیحکم بین الناس دید پارا چی فیصلو کی پمینز خلقو کی فی مختلفو فی پاغا مسلو کی جدا خلقو پکی اختلاف کردے یو سړی وایي چې اختلافي مسلې دي یو سوی بلبل سوی نو څنګه به پته لګي چې حق څه شی دی نو د الله کتاب زده کړه نو تا ته پته ولګي کوم مسله حق ده دا قرآن الله را لېږلی دی دپاره الله کتاب خپل را لېږي دی دپاره چې اختلافي مسلو فیصله وشي لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه اوس دلته ذکر کې اختلاف چا کړو مولیانو کړو کله کړو علم ورته راغلی او په دغه باوجود یو ولې کړو ځکه چې زید او حسد کې راغلی او دنیا مشری هغه مختلف سیټ او کورسه بغوا وما اختلف فيه اختلاف نو کړي پدې کې الا الذين مگر کسان اوتو او چوکړي شو ورته دا من بعد ما جاءتهم البينات رسول داوی چراغ لدی تخکار دلیلونا نو داولی بے اختلاف کو بغیم بیناو دوجی دا بغض و عناد نا بخبل مینس کی بغض و دشمنی و حسد او زید او طلب دا مشری دا دیر خطرناک سید خلق تباہ کی تقسیمی کی فہد اللہ الذین آمنوا نو توفیق ورکو اللہ مومناوتا لما اختلفوا فيه من الحق دامی چه خلقو بکی اختلاف کرو چه حق طرفو بإذنه فقبل توفیق سرا یعنی اخود اللہ مومنانو تا آغا چه خلقو بکی اختلاف کرو حق طرفو تا اللہ خو سنگیو خو بإذنه فقبل توفیق سرا اللہ پاک والا توفیق ورکو یاد اللہ پا حکم باندی والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کی چاته چواړي په طرف د لارې نیغي اهدنا الصراط المستقيم يهدي اليه من ينيب سل واړي نو الله تعالی سوالار هغه غاي نو دا ډېر اهم دی دې ته ډېر سوچ وکړ دی دا کوم خلک چې د حق نه واړي د الله کتاب نه بس اختلافاتو کې ریوزی او داغی جوڑا دای بغض و عناد نو امت قائم وی او مضبوط وی تردی کله چې دی د حق نواړیږي او تقلید ته یو د بل شروع کی او بدعاتو کې دین کې نوې کارونو کې اختشي او اتحاد د امت او جسم د امت او امارت د امت آبادی د امت دامات رامات کی نو بس اغزورم ختم شي او دبدبیم ختم شي او خپلم سکون نه محروم شي او د حق نه محروم شي اوس دلته دا ذکر کوي چې جنت تطلل دا صدا سي آسان کار نه چې انسان بس صرف دا وایي چې زه مؤمن یم او بس جنت ته ځي دې لپاره امتحانات هم راځي تکلیفونه هم ډېر راځي لکه مخکې مؤمنانو باندې ډېر راغلي وو
زمان کې امتونو خلکو او صحابو باندې بیا هم ډېر راغلي وو. هغوی صبر کړی و. دې امت کې هم ډېر صبرناک خلک تېر شوي صحابه کرامو. نو تر قیامته دا آیت دی چې ازمیختونه راځي، مالی او جانی ازمیختونه دا به راځي. بیا د الله مدد راشي او د الله مدد نږدې وي. او بس دا دی چې د انسان امتحان دنیا کې هغه خامخا کېږي. نبی اسلام یو ځل یې فرمایلي وو، صحابو ته تسلي ورکوله، وایي تاسو نه مخکې مؤمنانو مسلمانانو ته دومره تکلیف ورکړی کېده، یو کس به ودرو په سر به وله اره کېښود د ظالمانو او په میز به یې دوکو، او کله د اوسپنې منګزې به هغې راغستې وه، په هغې باندې د جسم نه غوښې به یې وله راشکولې. خو د هغې د دې دومره تکلیفونو باوجود هغه مؤمنان د خپل دین نه اړېدلي نه وو. نو داسې اوس تاسو صبر کوئ، الله به د اسلام غالبوي تر دې چې د صنعا نه والې حضرموت پورې یو کس به راځي، یوازې به سفر کوي او د الله نه سوا څه یره به ورته نه، یعنې الله به داسې حالات هغه ښه راولي، امن و امان به راولي. اول تکلیفونه د الله د دین دپاره وتېری، نو بیا الله اسانتیاګانې هغه راولي. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ، خیال ودی، ان تدخلوا الجنة، چې داخل شئ جنت ته، یعنې په اول ځل باندې دغسې به لاړ شي. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، او تر اوسه نه دي راغلي تاسو ته حالات دا کسان چې ستاسو نه مخکې تېر شوي. هغه څه مستهم البأساء والضراء، رسېدلي وو هغوی ته مالي تکلیفونه او جسماني تکلیفونه، بیماریانې او تاوانونه او بیماریانې. وزلزلوا، او جړه کولی شي وو، حتی یقول الرسول، تر دې چې ووایي رسول، والذین آمنوا، مؤمنانو معه د هغه سره، متى نصر الله، کله به د الله مدد، د الله مدد به کله راځي. دومره زیات تکلیفونه ورته ملاو شول. الله رب العالمین فرمایي الا خبر شئ، دا خبره واورئ، ذهن کې کښېږدئ، بیدار شئ. ان نصر الله قریب، یقینا د الله مدد ډېر نږدې دی. قریب نه ښه نږدې دی د الله مدد. ولې؟ کوم شی چې راتلونکی نو بس هغه نږدې دی. کل ما هو آت فهو قریب، او د الله مدد خامخا راځي. رب العالمین وعدې کړي دي، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، دغه رنګې ولینصرن الله من ینصره. او دا خلکو بدی بیان کړی ده چې هغې وایي چې ما سره به د الله مدد نه راځي، الله به مدد نه کوي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ الا ان نصر الله قریب، د الله مدد راځي. اوس دلته دا ذکر کوي چې بعضې صحابو تپوس وکړو. یسألونک قرآن کې غالبا 12 یا 22 داسې سوالونه دي چې خلکو کړي دي او د هغې جوابونه شوي دي. یو کتاب هم په دې باندې جدا ملوي، سوال شوي او بیا د هغې جواب راغلی. لکه مخکې هم سوالونه وشول، یسألونک ماذا ینفقون، دې تپوس کوي څه شی خرچ کړي، الله په لار کې څه خرچ کوو. قل ما انفقتم من خیر، تو هغه چې خرچ کوئ تاسو حلال مال، فللوالدین والاقربین، مور او پلار دپاره او خپلوانو، والیتام والمساکین وابن السبیل، یتیمانان مسکینانو او مسافرو باندې په دې خرچ کوئ. نو دلته کې د زکات ذکر نه کېږي، عام صدقو ذکر کېږي، ځکه چې مور او پلار له خو زکات نشي ورکولی که نه، او دلته فللوالدین ویلی دی. نو مور او پلار اول اهم دي، چې
چې مور او پلار باندې به خرچه کوي زیات ټول نه زیات ثواب دی مور او پلار باندې خرچه کول بیا اقربین خپلوان دي ښځه بچي دي دغه رنګې وروڼه خویندې دي نو ورپسې بیا ځه نږدې نږدې خپلوان نه شروع د کور نه شروع د هغې ثواب ډېر دی د یتیمانان مسکینان مسافر په هغې باندې خرچ کول خدایت ساته چې خیر وي یعنی حلال مال وي ځکه چې حرام مال الله نه قبلوي دغه رنګې دا هم یاد ساته چې نیت دې صحیح وي الله پاک خبر دی هر چا باندې چې دی دا خرچ ولیکي وما تفعلوا من خير چې کوي تاسو سنیکی فإن الله به علیم یقین الله باغی باندې پوه دی او دلته کې دا ذکر کوي چې جهاد دا یو ګران شي ښکاري خو کله کله یو شی به ستا خوښ نه وي هغې کې ستا لپاره ډېر لوی خیر وي کله به یو شي سره ستا ډېره مینه وي خو هغې کې به نقصان وي ستا نو انسان ته دومره پته نشته څومره چې د انسان پیدا کوونکي ته پته ده چې د انسان له ښه څه دي او بد څه دي الله پوهېږي او الله پاک وایي تاسو نه پوهېږئ نو چې الله څه حکم کړي بس په هغې باندې عمل پکار دی کتب علیکم القتال او فرض کړی شوی په تاسو باندې جنګ کول او هو کرح لکم هغه بد لګي تاسو ته بدې ګڼئ تاسو یعنې ګران لګي تاسو ته واسان تکرهو شی نو کېدی چې تاسو یو شی بد ګڼئ او هو خیر لکم هغه به غوره تاسو دپاره هغې کې ستاسو دپاره خیر وي واسا ان تحبو شیئا کېدی چې یو شی تاسو خوښوئ مینه کوئ د هغې سره وهو شر لکم او هغه به نقصان یې ستاسو دپاره بد به یې ستاسو دپاره هغه څیز نو څه چې الله تعالی درکړي دي بس دا وګڼه چې دې کې به ما دپاره خیر او څه چې تا ته حاصل نه شول میلاو نه شول نو داسې وګڼه بس دې نه میلاوېدو کې خیر و شر لکم دا یو عام اصول هم ذهن کې کېدی نو یو شی ستا ډېر خوښ دی او تا ته میلاو نه شو ته خوراک هم پرېږدي او غمونو کې نه بلکې دا ووایه چې کېدی شي ما یو شی خوښوم او هغې کې ما دپاره به خیر نه یو شی زما خوښو زما دې کې به خیر نه ما دپاره وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. أقول قولي هذا